ګرانو کتونکو سلامونه. لطیف باچا یو کاروباري شخصیت په مختلفو انګلو به سره خبره ترې کوو. د ټولو مخکې په کاروبار به خبره ترې کوو چې دا کم حالات په عمل کې روان دي نو په کاروبارونو باندې څه اثر پرې وتري. دې سره سره لاکډاون نو حکومت ته څه پیدا ده، د سی ان جي پمپونو د بندش نه حکومت ته څه پیدا ده، او 13-14 سال په دغه صوبه کې دغه روان حکومت. نو دا ټولې خبرې د دغه پوډکاسټ حصه ده. خبرې ترې به کوو د لطیف باچا سره. لطیف باچا ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. السلام علیکم جی. الله شکر دی جی. بس تاسو راته ویلو چې یاره د کاروبارونه خو الف خان وایي کاروبار شته نه. نن یې موږ ته ویلو چې نن به په 1 تاریخ باندې به سی ان جي کولاوي. ته راشه مړه دې سی ان جي کې دا لینونه ته وګوره او خلک یاره خلک اوده دي راپاسي نه. بېروزګاري ورځ تر ورځه سیوا کېږي، ورځ تر ورځه سیوا کېږي. او په کې پي کې خو تا ته پته ده ګوره لکه ته هم دلته یې. زه خو اوسېږم په پنجاب کې. نو کې پي کې خو لکه سوچ وکړې نو کې پي کې خو دا 15 کال وشول دا خو یتیمه ده. کې پي کې خو حکومت پکې شته. ستا نه تپوس کوم حکومت خو موږ چغې وهو چې روزګارونه هر څه په ټپه دي، لا قانونیت دی، قوم ته توجه نشته، پیدارو کې دا ده. خو باچا تاسو یو خبر وکړه چې خلک راپاسي نو سی ان جي په مله چې راپاسي نو خلک به څوک یو. دا ته ووایه چې دا جنګ سره کوم حالات روان دي نو آیا دې اثر په سی ان جي پمپونو نه څه پیدا شته؟ ګوره د جنګ سره د سی ان جي څه تعلق دی؟ سی ان جي خو زما خپل د ملک زما د خپلې صوبې پیداوار دی. لکه زمونږ کې پي کې خو زمونږ په کې پي کې خو ګوره لکه په کې پي کې خو صرف دا ګیس خپل دی. په بنو په دغه علاقو کې پیدا کېږي، په انګو کې په دغه علاقو کې ګیس پیدا کېږي. زمونږ ګیس خپل دی. زمونږ ته سی ان جي دا نه دویمه ورځ ده. په سی ان جي په انډسټري کې الف خان بھائی په لکونو خلک دي دا به بېروزګاره شول. عام هوټلو باندې څه اثر پرېوته؟ هوټلو خو بزنس نشته جي. د هوټلو چې یقین وکړه چې د کوم هوټل سل 10 لک روپۍ مړه هغه راغلی 1 لک روپۍ. خو اوس بچا صاحب تاسو وایئ چې د سی ان جي پمپونو دغه ایران د دغه جنګ سره یا د لاسس پوره کولو لپاره دې کې څه کردار نشته دی یا کوم چې دوی لاکډاون شروع کړی؟ یاره بس نو تاسو خو چې اورئ موږ خو په خبرونو کې چې اورو وایي چې ګاډي دا شپ را روان دي، تیل را روان دي، ریټ هم زیات کو ټیک ده. عوام خو شکر دی. دا خو دونه ښکلی قوم دی، زبردست قوم دی. څوک د سره څه خبره نه کوي. بېګا ورته خلک یو کیلومیټر د چي روپو دپاره لین ته ولاړو. دې له څوک روزي نه پوه شوې. دې له هېڅوک هم نه روزي. خو اصل خبره دا ده چې الف خان به لکه زمونږ پنجاب خو ډېر ښه دی ماشاءالله ماشاءالله. لکه هلته خو چې کارونه هم روان دي، بزنس هم د نورو صوبو خو ما ته پته نشته. د کې پي کې سره خو زما خپل تعلق دی او په پنجاب کې اوسېږم. په پنجاب کې ماشاءالله الف خان بھائی هلته ژوند ښه دی، روزګارونه روان دي، هلته ګزاره کوي، ترقي هم روانه ده. ترقي یاره جي په اسلام آباد کې یو ټي پول ساز شوی دی. مړه ته راشه غوټ ته چا خبره چې 15 کیلومیټره پول ساز شوی. زما په 400 کې پول سازېږي پلایي ورا. یقین په خدای باندې وکړه الف خان بھائی زه هغه ورځ تلم ما په لوډر کې پکې ولید سیخ راکوش د سرکاري ټیکېله ما په لوډر کې سیخ ولیدو. په لوډر کې سیخ وجو. دا خو په موږ پښتنو پورې یو خندا ده. خو ارمان دا خندا خو موږ ځان پسې په خپله کوو که نه چې موږ داسې نمونې سلو تولیږو چې هغه خبرې نشو کولی. ګوره موږ خندا ځکه ځان پورې په خپله کوو چې زموږ هغه خلک چې مړه شول چې چا په غوږونو به ویښته و هغه کوم نشته. په 2022 کې په دې پېښور روډ خو په چوتي پل باندې کار شروع شوی دی 4 کال. دویمه جي دا پل اوس چې زه ځمه شیرپاو ته ځمه خپل چې کلي ته تنګي ته یقین وکړه الف خان بھائی دا څونه وخت وشو زه نه ځم په دې په لاره باندې. تاسو پر اساس یې کوئ چې په پنجاب کې ترقي هم روانه ده، سوکالي هم روانه، روزګار هم خلکو ته ورکړل کېږي. دلته کې درنې جلوسونه جلسې دا دې قام له پیدې ورکوي. د دې څه فایده؟ تاسو ولې پوهېږئ ته خو زما تا سره خو زما نه زیات علم دی. نه پوهېږي دې خلکو ته لګي خو نه پوهېږي. نو تاسو څه ولیدل؟
یاره بس ما دا ولیدل چې هر څه بس تاسو چې مخکې دی ما تاسو یو پول ته یو دونه غټ پول سازېږي او هغې له په لوډر کې سیخ راځي نو د دې نه مخکې نور ته وکړه لکه لطیف بچه زه دې وخت کې تاسو سره په سیاسي بحث نه یو کاروباري شخصیت یو سوشل ورکر په توګه باندې هسې خبره کوم تاسو ولیدل پنجاب مو لیده دا مو لیده 15 کاله پوره کېدو کې دي که نه کله راځي ملنګ کله راځي مسکینه کله راځي دبنګ کله راځي ینګ نو وی دا څوک یې راولي وی هغه سړی وي ډېر ښه سړی دی هغه کم چې په جیل کې دی نو چې هغه ښه سړی دی نو په موږ باندې دا نمونې راولي ګوره موږ خو لکه زه خو سیاسي سړی نه یم او نه په سیاست زه کوم لکه زه ګوره زه چې بزنسمین یم زما سره د دنیا سټاف دی زه خپل سټاف له چې تنخواه ورکوم خلک خوشحالي زه خوشحاله نو زه دا محسوس کوم چې د خپلو پښتنو دپاره چې موږ دلته خفه یو په کې پي کې زما رور دی زما ورونه دي مختلف تاسو خو به کاروباریانو خلکو سره کېنئ تاسو سره به کېني څومره دې ځای نه لاړل یاره جی زما په خیال زه جی چې زه تا ته ویم چې هلته چې په اسلام آباد پنډۍ په ټکسلا په واکینډ کې چې ته سروې وکړې نو زه ویم چې 50% په د کې پي کې مالدار خلک هلته دلته خو جی انویسټمنټ الف خان بھائی دلته انویسټمنټ کول د ځان سره په خپله چې طبعي کول ده خپل ځان په خپله خرابول دي پنجاب ډېر زیات ښه دی د بزنس لپاره زمونږ په کې پي کې ملګري کار نشته ګوره ته سوچ وکړه لکه دا نن څویمه ورځ ده چې سینجي بنده ده او سینجي هم بنده ده 8 بجې لاکډاون هم کېږي دلته دې قام ته وایي وفاق داسې هلته وزیر اعظم سره اجلاس ونیو همدا وزیر اعلی ورسره ناست دي ګوره دا خبره ټیک نه دا خبره تاسو ټیک نه کوئ چې وفاق ګوره د وفاق سره ناسته ده په اخلاقو باندې خبرې کول دي ګوره لکه دا خو موږ دلته 7 کروڑ عوام دي څونه دي 4.5 کروڑ عوام دي لکه ټیک ته چې زمونږ مشر لکه تاسو ټولو مشر زمونږ د ټولو مشر دی زمونږ دپاره عزتمند دی عمران خان موږ هغه پسې خبره نه کوو زه ما دغه سره څه تعلق دی لکه خو لکه ګوره لکه زه تا سره په بدتمیزۍ خبره وکړم ته زما خبره منې ګوره لکه دې وخت کې شهباز شریف صاحب ته اختیارات څه میلو شوي دي هغه موږ چې نه ځو په هغه باس څنګه میلو شوي دي هغه زمونږ هر څنګه دی زمونږ وزیر اعظم دی موږ به د ړنه عزت کوو ماضي موږ ته یو پروت دی که نه خیدر خان وزیر اعلی او میرا بڑا بھائی په دې چل کې ته نه هغه مړه نو د ان پي په وخت کې څونه څه کارونه شوي یار تاسو چې د خدای لپاره خبره وکړئ یار لکه د ان پي په دور کې زه وایم چې داسې روډ بنېږي هغه نشته شوي بیا خو موږ ام ام اے حکومت ته لاړ شو د کمدراني په وخت کې یا رفتاب شیر په وخت کې لاړ شو نو په دغه صوبه کې چې د هغوی کارونه ترې لرې که نو دوی پکې سخت کاري بس دوی پکې دي بس یاره بي آر ټي مو درکړی دا صحت کارډ هم درکړی ګوره جي لکه صحت کارډ او بي آر ټي نه ده چې زه پیسې ګټم زما سره دا امپلای دی زه م وله دا د میډیکل فری ورکوم زما سره مثال 120 کسان دي چې زه دا 120 کسان وباسم نو دا به خامخا ناروغه کېږي نو بیا به اسپتال دی چې ته خوشحاله ته به نه ناروغه کېږي چې ته خفه چې ته به ناروغه کېږي دا حل نه دی دې خبرې حل دا دی چې په سوچ سمج سره ګوره یقین وکړه زمونږ صوبه د پنجاب نه 20 کاله وروسته راښه زمونږ دلته 20 کاله زمونږ صوبه وروسته د پنجاب نه او بیا په دې 14 کاله کې موږ څونه وروسته لاړو لکه چې دا ترقۍ تسلسل روانو نو د ان پي په وخت کې خدای چې دلته چې بزنس هم ډېر ښه د آفتاب خان په وخت کې آفتاب خان چې وزیر اعلی و هغه هم ډېر ښه و مولانا صاحب په هغه کې هم ښه و خو پته نه لګي یاره دې نوي کول ته به څه وایې لکه چې ګریوان ته اراده یو ډایرکټ کنځلي ګوره دا هر پښتون له پکار دا سوچ وکړي چې دا زه په کومه لار روان یم مونږ لکه مونږ په طبعي پاړخ روان یو ښه په دې خبره لکه دا نه چې ته ما پسې چې کمنټ وکړي او دا میاں صاحب خراب سړی دی او میاں صاحب دله دی د اوس دی دا حل نه دی زما هر پښتون زما زوی دی هر پښتون زما رور دی او هر پښتون زما مشر دی زه به ډېر په پنجاب کې هم وخت تېر کړم زه په دوبۍ کې هم وخت تېر کړم خو زما وینه نه زه چې پښتون وینم زه یم چې دې په دې دواړه مخ ښکل کړم
په دې هر پوینټ باندې یو سوچ پکار دی. صحیح. ښه تاسو د سی ان جي پمپونو خبره کړو، تاسو خو په خپلو کې خبرې کړي چې هسې امکان یې څه دی، حکومت ته دې بندولو نه څونه پیدا ورسېدله، قام خو لاړه ذلیله تباه شو. ګوره بیا به حقه خبرې لر راشم، لکه د دې صوبې څوک داسې ایچې مشر چې هغه لاړ شي د هغوی سره کښېني مذاکرات وکړي خبره وکړي. خو لکه زه خو د سی ان جي مالکانانو ته دا سوال کوم چې زما دا خبره کم سی ان جي ممالک ته ځي، زه ورته دا سوال کوم چې لکه زمونږ دا انډسټري تباه کېږي، پنجاب کې بنده شوه، زه ته دا سوال کوم چې ګوره دا انډسټري تباه کېږي په کې پي کې ډېر پاسمانده صوبه ده، دا ډېر غریب خلک دي. لکه ته زمونږ د ډسټرکټ چارسه دی، زه ته خو دا مثال د یوې علاقې خلک یو، زمونږ په علاقه کې 10% خلک کچا تا پیتا دي، داسې دغه نه بالکل 80-90% خلک زمونږ رشکی په اډو کې ولاړې دي، رکشې په اډو کې ولاړې دي، پې ورته کوي یار. او زه بیا هم د سی ان جي مالکانو ته یو چې سوال کوم چې دا اوس راپاسي او موږ په دې باندې خپل یو میټینګ وکړو. دې وخت کې د دې نه یونین ختمول پکار دي. لکه پرویز خټک صاحب نه دی کوم د سی ان جي یونین دی، د هغه پیسه هغه خو یو سی ان جي پمپ د هغه ښه په سور کې دی. زما د ټول کور کچن په سی ان جي دی یار، زما د بچو فیس په سی ان جي دی یار. زه به څه کوم لکه زه یو میاما سید ته به خو د اصل نسله پېژنې، زه به څه کوم، زما د کور کچن په سی ان جي باندې بندېږي یار. په دې باندې زه بار بار ورته وایم چې لکه تاسو راغونډ شئ چې کینو خپل منځ کې موږ په خپله مړ حکومت له لاړ شو. شهباز شریف صاحب څه کافر خو نه دی، هغه به زما خبره واوري، زه به ورته سوال وکړم د دې ځای خو زما پلار نشته، زما پلار خو مړ دی، زما ګوره چې کې پي کې صوبه نه ده، د دې زموږ حکومت پلار مور دی، هغه مړ دي. دا موږ چې راغونډ شو موږ کم از کم 500 سینجیانو والي، موږ به لاړ شو وزیر اعظم پښتونخوا کې 500 صرف 600 جی 600 سینجیانې دي. موږ دا 600 کسان لاړ شو، موږ به اسلام آباد کې کینو سوال به ورته وکړو، موږ سره ملو شي، موږ سره مذاکرات وکړو. په دې خبره لطیف باچا 600 سینجې دي، دې صوبې ته ترې ښه پوره پیداوار روان دی، په زرګو کورونو خاندانونو له روزګار ورکړی. یو دومره لویه فیصله کېږي حکومت پکار چې یونین تاسو دا کینې یو تاسو په اعتماد کې والي چې لکه د دې په بدله کې به زه څه درکوم، په تاسو باندې همدغه پمپونه ډېر په کرایه بلډینګونو کې دي که نه. یاره جي تقریبا 90% د مالکانو ځمکې په رینټ دي. د حکومت ته موږ د سره څوک راضي نه چې زموږ سره کښېني، چې موږ سره مذاکرات وکړي، موږ سره خبرې وکړي. بس په خبرونو کې ته مورې او موږ یې مورو، او زموږ د سی ان جي چې مالکان ټول ودري هغوی راپاسي نه. ښه د تحریک انصاف والا روزانه اعلانات کوي چې موږ قام له بهتري ورکوو، قام له دا کوو. یو شفیع جان چې کښېني نو هغه وایي د پنجاب د موږ سره موازنه وکړي. بس الله دې شفیع جان صاحب حج له بوتلی کړي، د ښځې سره دې خدای حج له بوتلی کړي، او خدای دې حج ته قبول هم کړي. احساس ورته وشي هلته په دې باندې بیا هم ما تاسو ته وایي چې سیاسي خبرې به بیا شروع کړي. نو سیاسي نو موږ څه خبرې کېږي که نه، نن که کاروباري ته دغه شو نو همدغه حال دی که نه. موږ دې ګوره باچا تاسو خلکه به ګوري که نه، هغه خو ما تا ته ټول وویل چې لکه موږ خو په ټوله په کې پي کې ته د کې پي کې د یو سر نه شروع شو، په بل سر ختم شه، او ته ما ته په یو ځای کې وښایې چې میا صاحب راشه په دې ځای کې دا روډ شروع دی، دا پل شروع دی. زما په چارسده کې د پولاډیر پل سازیږي. ما په دې خپلو انکو دی که حال درته ویم، په دې خپلو سترګو باندې مې چې لیدلي دي چې په لوډر کې ولسي خال. ښه بچا صاحب اوس په دلته کې راشو، پیډ مارشل کردار ته څنګه ګورئ زموږ د ملک د پوځ څخه حالات؟ هغه ګوره هغه خو زمونږ د ملک نوکر پیشه خلک دي، او بس هغه خو ښه خلک دي مړه. هغوی بس هغوی هغه څه کړي دي تا ته پته لګي؟ ما ته خو پته لګي، تا نه تپوس کړو. نه نو هغه څه کړي دي تا ته څه پته نه لګي چې هغه څه. نه ما ته چې پته لګي دغه کوي چې کله په افغانستان سره جنګېږي او کله د انډیا سره جنګېږي، هغه د خپل ټوپک سره کار دی، دا خو او ښه ډیوټي کوي. دا د ایران او د هغه په جنګ کې لګیا دی،
او ښه منډې څنډې شروع کړي ښه روغ یم پکې کړي دا تاسو ته کار نه ښکاري ها کار نه ښکاري چې په ټوله دنیا کې په پاکستان په اعتماد کوي. پاکستان باندې هغه ښه زبردست سړی دی دا- بد پکې څه دي ها، دا- ګوره دا تپوس ما تاسو نه بچا سه په دیو کو چې فیلډ مارشل پسې کنځلې ردې بدې ایران او امریکا را ټولې دنیا په میډیا پاکستان ذکر کېده. یو کال مخکې موږ د انډیا له چې دا راپیډ مل راغورځولي مارکه خخ چې ورته ویل کېږي نن د هغې کال پوره کېږي دا دی که نه تاسو چې زه خبرې ګوره کوم. اسې منیر صاحب نه دی او ټول فوج و لکه ګوره مړه فوج خو لکه زمونږ فوج دی هغه خو به زمونږ چې بچي دي پکې او زمونږ مشران دي پکې او زمونږ کشران دي پکې او بس هغوی خو خپله ښه ټیک ټاک ډیوټي کوي. دا خو پکې مونږ او تاسو دا فوجي په سیاست کې مداخلت کوي دا په دې کې مداخلت کوي دا په دې کې مداخلت کوي. دا مړه چې فضول خبرې دي په ملک انتشار سازول دي په ملک ته خرابول دي بس بل لطیف بچا خو موږ وګورو که نه مفاد و جنگ دا د دلته مفادو جنگ دی د مفاداتو. آرمي پکې څه ګډي ما خو خبر نه په دې ملک کې موږ ماضي ته لاړ شو ډیکټاټرشپ حکومت وګورو که نه سی ان جي پمپونه د هغوی په وختو کې راغلي آی ټي نظام د هغوی په وختو کې راغلي ډیمونه د هغوی په نظام د دې جمهوریت ټیکهداران خو تا نه روزګار هم اخلي. یاره ته یقین په خدای باندې وکړه ها. د مشرف صاحب نه دی یاره زه خو ورته اوس هم دوا کوم یار څنګه چې مور او پلار ته کوم داسې هغه ته هم کوم ما له چې خدای پاک چې له 100 روپۍ راکړي دي د مشرف په وخت کې راکړي پراپرټي پکې په اسمان کې وه سینجیانې په اسمان سینجیانې پکې مونږ ویستې یو ته دغه یو سینجي تاسو کلي کې ها. او یو په پېښور کې دا مونږ ټولې د مشرف په وخت کې کړي دي دغه شانتي اډوان ټي وي ګان د مشرف په وخت کې راغلي. هر څه پکې راغلي هر څه چې ټیک ټاک وو خو بیا د ایوب خان دور وګورو خو د ضیاء الحق دور وګورو خو دا موجوده چیلنجز کې ځکه چې 9 مای راته وشوله دی 9 مای ته څنګه ګورې بیا د په نومبر کې چې کوم دی 26 27 باندې منیر صاحب خو لکه د میډل طبقې سړی دی ښه سړی دی هغه سره خو بس هغه کې خو اوس خو لکه چې ته چا پسې خبرې سازې نو خبرې به زه اوس په تا پسې دونه سازې کوم اوس به د پلار او مور روباسم غلطۍ خو په هر چا کې شته غلطۍ خو په هر چا کې شته لکه تاسو د بل غلطۍ بیا او مړه هر وخت دا هغه لکه د باجوا غلطۍ رااله بیا به دلته کوم لاول پلار کې او دلته کې چې کم دی نو ته نه کېږي ګوره اخلاق نه دي ګوره زمونږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې ښه اخلاق چې ته څوک هم وښې وال مطلب مين داسې چې لکه د څوک ستا صفتو کې ښه اخلاق باندې او چا نه کار اخلي نو ښه چا نه کار اخلي د ښه اخلاقو باندې په دې باندې کښېنئ لاړ شئ ورسره کښېنئ اخلاقو باندې خبرې وکړئ خدای ته وګورئ خپل منځ کې هغه مه کوئ اوس یو پسې خبرې بل پسې خبرې دې نه څه سازېږي موږ پکې هسې بې سر خرابېږو چې دا ملکي د دوی په تنازع کې کاروباریان لکه تاسو غر کو تبای کو جی غر کو تبای کو یقین په خدای باندې او کاغذ په ژوند تنګ کړي نو زه د اسلام آباد چړې کوم کنه او ټوپک د اسلام آباد توړه منو ما ته اړه صفا کی څنګه صفا کی او زور تا ته چې ستاداري کاروبارونه پټه په شو خلک به کې بیروزګار کیږي په یو سنجي پمپونو کې 115 کسان روزګار دی حکومت ته ټیکس سونه دی روان دی سنجي بل سونه دي ار افته خلک په اربونو روپۍ د افتې راغونډېږي حکومت ته هغه جی بند دا څه لکه ګوره دي لکه په اخلاقو باندې دوی ورپسې لاړ شي ورسره کښېني دا ټول معاملات به حل شي په لمر دی ګوره باندې حکومت کې موږ خو ډېر ښه قوم یو مړه موږ چاته څه وایو یار دا باچا قصه د لت والا زیات د لت والا قصه ده موږ چاته څه وایو یار په لمر دی کې یو پېره د شهباز شریف صاحب کوي بله پېره زرداري صاحب کوي په درېیمه پېره د عمران خان کوي موږ بس ښه پوهېږو یار موږ نور ګوره موږ خو د آرمي صاحب نه د شهباز شریف نه موږ هېڅ هم نه غواړو صرف 2-3 شیونه ترې غواړو روزګار راته ټیک کړه امن راته راکړه ګیس راکړه بجلي راکړه ټول 4 شیونه دي بس صحیح نور خو موږ سم د هغه نه غواړو چېرې ته موږ لګي نور دا ملک دی موږ به چې جمدي موږ به ورسره په قسم باندې لاس کېږي ټول عمر به وله اوټم ورکوو صفتونه به هم کوو او فاسد هم نه په زور دی ونیسي خو کم از کم لکه د سعودي عرب کې څنګه حکومت دی په سعودي عرب کې هغه عوامو ته بجلي شته امن شته بزنس شته نو زه اسې منیر صاحب ته هم دا سوال کوم شهباز شریف ته هم کوم عمران خان ته هم کوم زرداري ته هم کوم چې هلکه موږ به ټول عمر ستاسو وي خو موږ له دا 2-3 شیونه پکې خیر راکوئ باقي ځان له جزونه اخلئ هلیکاپټر اخلئ موږ تاسو ته بخلي دي ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دا د لطیف باچا خبرې
په بله موقع سره نورې خبرې ترې کوو د زړه د درد دا خبرې دې قام ته کېښودلې لیکن دا خلکه نه د ووټ حقدار دي نه دوی له ووټ ورکول دي نه دوی د دې قام په کار راځي همدا خلکه چې دا ټکسونه ورکوي همدا خلکه چې په یو پمپ کې 15 کسان له روزګارونه ورکړي ته خو د خلکو نه روزګار اخلي تا د 50 لک د کورونو واده کړې وه تا د 1 کروڑ نوکرو ذکر کړو څه دې ورکړل دا خلک رالل پیسې یې بندې کړې او هغه پیسو کې تا له ټکسونه هم درکوي د ستا قام له ستا هوټر له چې کوم د روزګار هم ورکړې ته رالې د هغه نه دې روزګار واخېسته دا میاشت پوره کېږي سی ان جي پمپونه بند دي دا صرف د سی ان جي پمپونه دا 2 بجو نه پس ته یو هوټل بند کړي دکان بند کړي ډېر بده سر خو دا د پالیساز نشته دی وزیر خزانه دې صوبې ته د کراچۍ نه راغلی وزیر صحت چې کوم دی نو هغه مشیر دی 400 کې دا یو ډاکټران اغستې کېږي نو هغې ته کمشنر کېنولې دی هغه به ډاکټر نه انټرویو اخلي ډاکټر نه ښه په پېښور بورډ کې د ځنګلاتو نه افسر راوستی دی نو هغه به زمونږ نه امتحان اخلي دا د دې وزیر اعلی او د دې عمران خان ویژن او سوچ دی یو ویشتو په سلام ورته کوم ګران کتونکو لطیف باچا سره ډېرې خبرې کېږي خو دې وخت کې مونږ صرف د سی ان جي په پمپونو چې دغه یونین ته مو وي چې یا خو دا یونین پرېږدي او یا راپاسې او قام ته مو وي چې په اواز نه بغیر باندې کېږي انشاءالله بل پروګرام کې بیا حاضرېږو د پښتون ډیجیټل لپاره علم خان شیرپو